بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو، زه تاسو ته یو بل عمل او یو بل وظیفه خیمه. دا عمل او وظیفه هغه چا د پاره ده چې څوک د مقدمې د ګټلو تمنا کوي، څوک په حق دي په خپله مقدمه کې او دی و چې زه دا مقدمه وګټمه، د مقدمه کې کامیاب شمه او په نره باندې دا مقدمه وګټم. نو دې دپاره زه دا یو عمل تاسو ته مختصر انداز کې پیش کوم. دا په سکرین باندې چې کوم آیات مبارکه لګېدلی دی او ښکاري تاسو ته او وینئ دا آیات مبارکه، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. د دې آیات مبارکه نه به وروسته مخکې یولس ځل درود شریف وي. بهتره خو دا ده چې دا آیات د هر مانځه نه پس 133 مرتبه 133 ځل دا ویلی کېږي. بهتره خو دا چې هر مونځ نه پس وي. که هر مونځ نه پس نشي ویلی نو کم از کم چې د سحر او د ماښام مونځ نه پس خو دا ضرور وي، دا ضرور وي. او بهتر صورت پکې دام دی چې په یو ځای باندې ناست دی، په یو ځای باندې دا عمل کې، په یو ځای باندې دا عمل کې او په توجه سره کې، توجه سره او په پوخ یقین سره دا عمل وي. انشاءالله الله تعالی به زر تر زره که چېرې په دې مقدمه کې ته په حق یې، الله تعالی به زر تر زره تعالی په دې مقدمه کې کامیابي درکوي. دا عمل بیا اورئ چې څوک دا غواړي چې زه په مقدمه کې په حق یم او په دې مقدمه کې زه کامیابي حاصله کړم، نو هغې دپاره دا عمل چې دی، دا کوم آیات مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دا آیات مبارکه بهتره خو دا ده چې د هر مونځ نه پس 133 مرتبه 133 ځل وویلی شي. که هر مونځ نه پس یې نشي ویلی نو کم از کم چې د سحر مونځ نه پس او د ماښام مونځ نه پس دا 2 ټیمه ویلی کېږي. وروستو مخکې 11 ځل درود شریف او 133 مرتبه 133 ځل د آیات مبارکه ویلی کېږي په پوخ یقین باندې او په یو ځای باندې. انشاءالله زر تر زر به الله تعالی د دې وظیفې برکت سره تا ته په مقدمه کې په نره باندې او په خوشحالۍ سره به الله په مقدمه کې تا ته کامیابي نصیب کوي. دا ویډیو شیر کوي چې مخکې ورسي او ټول مسلمانان د دې نه فایده والي، ټول مسلمانانو ته خیر ورسي. واخر دعوانا ان الحمد لله.